د چمن پاک افغان پوله کې د پاکستان لخوا جوړ شوي هولډینګ کیمپ کې افغان کډوالو راتګ دوام لري. په دې کډوالو کې هغه خلک هم شامل دي چې په پاکستان کې زده کړې کړي دي او اوس غواړي چې په افغانستان کې ماشومان ته درس ورکړي. خو په دغه افغانانو کې به داسې افغانان هم شامل دي چې په پاکستان کې درس روان او اوس پریشانه دي چې په افغانستان کې به درس تر کومه ترلاسه کوي. نو زه سړی نه لرم چې ما وساتي دلته په لوولي کې خبره وړونه دي کورونه یې دي نو وړونه مې ټلیفون راوکړ چې کوره راسل موږ سره به واړئ موږ به د هغه وخته ساتو چې تر څو پورې چې ستا بچی رایله کېږي باډر پاس کوي یې باډر پاس یې کوي زه چې 12 بجې خپل بچی ساتي. نو د الله په توکل باندې راووتلم 3 کوچنیان مې دي یوه زه یم سړی مې د 4 میاشتې کېږي مټ شو شوګر و اوس هم ټیسټونه را سره جاج صحیح را سره. د پاکستان حکومت په پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوالو رضاکارانه ستنېدو لپاره د اګست 11 نیټه ورکړې وه چې د اپریل د لومړۍ نیټې رئیس 2 لک څخه زیات افغانان د چمن پولې له لارې خپل هېواد افغانستان ته راستانه سوي دي. نوم چې دی کاکا جان صادق خلاص او اوس روان خپل په مرضي روان ولا دا خبره ور چارواکو موږ سره ناجایز نه ده کړې صفا خبره من دونه مدار چې بس دا خبره دا کم بچان چې پیدا سوي دي دلته پیدا سوي دي په دغه پاکستان کې را لویان سوي دي دا خبره اوس روانه اوس دا غواړو چې په خپل وطن کې مو دا خبره یو کار روزګار را پیدا شي بس هغه ډېر موږ سره خوشحاله یو. د چمن مرستیال کمشنر حبیب احمد بنګلزی د ولډي کیمپ څخه لیدنه وکړه او د افغان کډوالو لپاره چمتو سوي اسانتیاوې د نږدې څخه وکتلې. دغه کیمپونه د پاک افغان پوله پر صفري نقطه جوړ سوي دي تر څو د برته راستنېدو پروسه منظم او خوندي سي. د پاکستان حکومت په غیر قانوني ډول میشتو بهرنیانو ته د هېواد راستنېدو لپاره وروستۍ نیټه ورکړې ده. څه دې وروسته د چمن پر پوله د افغان کډوالو په راستنېدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. افغانان په خپله خوښه د خپلې کورنۍ سامانونو سره برته هېواد ته راستنېږي. نادرا په چمن کې جوړ شوي دغه ډیټا بیس کیمپ کې د افغان کډوالو بایومیټریک تایید هم ترسره کوي. نو نور مطلب دا دی چې بچیان ټول پیدا سوي دلته دي په دغه پاکستان کې پیدا سوي دي. نو خدای ته امید لرو چې الله مالک دی چې روزګارستان چې خدای پیدا کړی او روزګارستان چې دی الله دی الله به روزي رارسي. نو خدای ته امید لرو چې خدای به هلته موږ ته روزي راکړي یو روزګار مو په مخ ولاړ سي. د چمن پر پوله د افغان کډوال د راستنېدو پروسه نه یوازې د بشري پلوه مهمه ده بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا کې هم ګټوره ثابتېږي.